آیا په لمانځه کې که یو سړی پر ولاړه باندې دومره قدرت نه لري چې دی ټول لمونځ په ولاړه باندې وکړي، د دې کس دپاره لمونځ په ناسته کول صحیح دي او که یا پر لمونځ په ولاړه باندې نسي کولی، نو آیا د ده دپاره په دې صورت کې دا روا دي چې دی لمونځ په ناسته باندې وکړي او که یا؟ ډېر کسان د دې پوښتنه کوي او اکثریت سپین ساري او سپین ږیري له دې شکایت سره مخامخ دي، د چا د ګونډو د درد په خاطر باندې او د چا د ملا د درد په خاطر باندې دا مسله ورته پیښه وي چې وایي زه ټول لمونځ په ولاړه نسم کولی. آیا په دې صورت کې ماته پوره لمونځ په ناسته کول صحیح دي او که یا؟ د دې مسلې جواب دا دی چې په چا کې د ولاړې دومره قدرت وي چې هغه صرف یو څو آیاته قدر درېدلی سي، د هغه دپاره د غومره درېدل فرض دي. بیا که بقایا لمونځ دی په ناسته باندې وکړي هم پروا نه لري. له اوله سره څخه لمونځ په ناسته باندې کول چې دی یو څه قدرت پر ولاړه باندې لري، په دا رقم صورت کې په ناسته باندې لمونځ کول په شریعت مقدسه کې ناروا دی. لمونځ یې صحت نه لري ځکه په لمانځه کې قیامه فرض ده، هغه که څه هم د یو څو آیاتو په اندازه باندې وي. دی به له شروع څخه لمونځ په ناسته باندې نه کوي. ډېرو سپین سارو او سپین ږیرو ته دغه مشکل پیش دی، هغه د ګونډو درد لري، د ملا درد لري، نو له لویې سره دی لمونځ په ناسته باندې کوي، سره له دې چې دی یو څه لمونځ په ولاړه باندې هم کولی سي. نو په دې صورت کې له اوله سره څخه لمونځ په ناسته باندې کول جائز نه دي، بلکې د لمانځه شروع به په ولاړه باندې کوي تر څو چې د ده قدرت په ولاړه باندې وي، هغونه لمونځ به په ولاړه کوي، هغه بقایا لمونځ به بیا په ناسته باندې کوي. له اوله سره به نیت په ناستو باندې نه تړي، دا رقم ته لمونځ صحت نه لري. دغه مسله تر سپین سارو او تر سپین ږیرو او تر مریضانو پورې در سره ورسوئ او دا مسله خامخا در سره شیر کوي. د دې په خاطر باندې د ډیرو مریضانو او سپین سارو او سپین ږیرو لمونځونه دغسې کیږي، لمونځ کوي لیکن هغه د لمانځه ځای نه نیسي، لمونځ کوي لیکن بیرته یې پر هغه لمانځه باندې غاړې بندې دي. نو لحاظه دا مسله در سره شیر کوي چې هر مسلمان ته دا معلومه سي چې داسې نه چې زما او ستا د بېغورۍ په خاطر باندې یو کس ټول وخت لمونځ په ناسته کوي لیکن هغه لمونځ د اعتبار وړ